قدرمندو کتونکو چې تاسو ورمړو ته انټر شئ داخلیږئ نو د دغه ځای نه واخله په ټول ورمړو باندې که هغه بر ورمړ دي او که هغه کوز ورمړ دي هغې کې د غم یو فضا ده سترګو کې اوښکې دي په مخونو باندې پریشانی ده په کورونو کې زنانه بېهوشه دي د درد په یو تکلیف کې مبتلا دي او د هر تورشل نه د هر کوڅې نه د ژړا اواز راخطو او نن د اورمړو هره کوڅه هره لاره هر کور او هر لوی او ماشوم د مفتي صاحب په جدایۍ باندې غمجن دی هغه ځای کې موجود یم په کوم ځای کې چې مفتي صاحب شهادت شوی دی یعنې زه بلکل په هغه ځای ولاړ یم چې کوم ځای کې دا بلاست شوی دی او بیا په کوم ځای کې مفتي صاحب غورځېدلی دی د هغوی هغه وینې اوس هم پرتې دي نن سبا چې څومره خلک دي دا وایي چې دا مړ شول ولاړلی دا بېدین او دا پیغمبر یې نه منو دی خدای نه منو نن سبا خلک وایي چې دا مړ شولو دا مړ نه دی شوی دا شهید شوی دی دا مونځ ته روان و دا د الله درس بیانېدن ته روان و قدرمندو دا تاسو دا شیشې لیدلی شئ دا اوس هم د شیشې دا پرتې دي یو شیشې دې ځای ته راټوکړې راټولې شوي دي قدرمندو کتونکو دا هغه دروازه ده دا تاسو کتلی شئ په دې باندې دا د وینو دا داغونه اوس هم موجود دي د دغه ځای نه به مفتي صاحب دې خوا راتلو په دې دروازه باندې دا دروازه باندې به هغه دننه تلو د ممبر دی او په هغې به کېناستو هغې به هلته کې درس ورکو راځي موږ تاسو ته دا ممبر هم ښایو قدرمندو کتونکو دا وخت په هغه جومات کې موجود یم په کوم جومات کې چې به مفتي صاحب خپل امامت کوو قدرمندو کتونکو دا وخت په یو داسې ځای کې ولاړ یم تاسو وینئ د خاورو ډیری دی لاندې قبر دی او دې قبر کې به اوس یو څو لمحې بعد په مفتي منیر شاکر صاحب باندې د پاسه به پرې د خاورو ډیری ودرېږي او هغه به د همیشه لپاره دې دنیا نه زموږ د نظرونو نه به هغه پټ شي د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو سنګرخان یم د پښتونخوا د هرې ټوکړې نه د بارودو لمبې خیجي او هر طرف ته شنه لوګي خواره دي نه زمونږ جومات محفوظ دی نه مدرسه محفوظه ده نه سکول کالج یونیورسټي محفوظه ده او نه زمونږ حجره محفوظه ده دغه د بارودو لوګي او دغه بارودو پرون زمونږ نه معروف عالم دین مفتی منیر شاکر صاحب هم واغست هغه ځای کې موجود یم په کوم ځای کې چې مفتي صاحب شهادت شوی دی یعنې زه بلکل په هغه ځای ولاړ یم چې کوم ځای کې دا بلاست شوی دی او بیا په کوم ځای کې مفتي صاحب غورځېدلی دی د هغوی هغه وینې اوس هم پرتې دي خو چونکې مونږ په کیمره باندې نشو راړولی او زما شاته داسې یو ګز کې تقریبا د هغوی د بدن هغه وینې اوس هم پرتې دي په دې ځای باندې موجوده دي ما سره دلته کې څه کسان ولاړ دي د دوی د سترګو د وړاندې یعنې چې دا بلاست شوی دی په هغه دوی دغه وخت کې به د جومات کې موجود وو مزید تفصیل د هغوی نه اورو ستاسو څه نوم دی زما نوم تاج محمد دی تاج محمد دا راته ووایه چې دا اول خو دا کم قسمه بلاست و د دې باره کې راته ووایه دا خو موږ دلته د جومات سره وو مانځه ټایم او مفتي صاحب مازدیګر مانځه له راځي درس ته صرف مازدیګر مانځه له راځي او نور کله مخام کې درس کوي او روژه کې مازدیګر مانځه نه بعد نو موږ چې را روان شو موږ وایي که چېرته سلنډر وډزېدو دلته موږ دا دوکان دا مازدیګر داسې مانځه ټایم د مونځ وخت مونځ ټایم جمع ولاړه دا راته ووایه چې مفتي صاحب ته خو چونکې د هغوی یو انټرویو ما کړې وه څه وخت مخکې نو هغه وخت نه هم ورته خطرې وې د ډېر وخت نه ورته خطرې وې خو بیا د نږدې ورځو کې ورته څه وارننګ وغیره څه بل سیریس هغه ورته راغلي وو میسیجونه هم هغه جمعې بیان کې ویلي دي یو څو ورځې مخکې چې ما ته واتساپ باندې دمکیانې میلاویږي او وینا کېږي نو هغه چې هغه خبره ډېرو ځایونو لا تللی دی هرې دروازې ته ودرېدلی و په دې خیبر پښتونخوا کې داسې دروازه نه وه چې هغه ورټکولې نه وه
اوس دا چې دا د بلاست باره کې راته ووایي چې دا کم قسمه بلاست و دا چې کله مفتی صاحب څنګه ننوتی دی هغه په دې مین باندې خپه ایښې نه ده لکه پولیس والاو څه کسانو دا خبر وکړه چې دا مین دی مین یې ورته ایښی دی نو هغه چا دا چې خښي چې خپه پکې نه دی که نه دا نه الوځي داسې وه چې دا دې ځای کې چا خښ کړی دی بلکل دا دلته دا ځای کچه دی دې ځای د وجې نور بل ځای کې نه دی ایښی خو هغه ته دا مخکې نه معلومه وه چې دا په دې لاره ننوځي ښه درته ووایه چې دې ځای کې دیوال او دې ځای کې دروازه پوړۍ وي دې ځای کې پوړۍ وي دا خاوره پرته ده دروازه دا ده دا بند دی کله چې مفتي صاحب راځي په دې طرف تلو بلکل تلو دننه جومات لا تلو درس لا په دې پوړو راسه په دې پوړو خطو دې ځای کې چې هغه په هغه ځای باندې خپه نه دی ایښی حکم ګاډ چې کوم هغه څنګه راغلی دی هغه خپه ایښي ده نو هغه یې وروسته ویشتي مفتي صاحب پترو مترو والی وه هغلته بره دروازې سره پروت و خپه یې لګېدلې وه خپه یې کټ وه خپه یې کټ وه او نور ټول وجود یې برابر و مونږ چې راوچتولو هم بلکل برابر هوش کې و پته ورته لګېده چې یاره ما اوچتوي یا ښه یا بد که نه کله چې مونږ ګاډي ته واچولو او مونږ هسپتال له ولېږلو نو هغه بچي سره هغه ټایم پورې مونږ رابطه کولې هغه ویل الحمدلله ښه دی خبرې هم کوي او چاله ویلي دي کسانو ته ویلي و چې یاره زما خپه صرف دغه ده نور زه برابر یم خبرې کولې شوې بلکل بیا چې کله هغه ته ICU ته ننه ایستو نو هغه نه کم از کم یو څو منټه بعد بیا د دغه چې کوم دی الاري چې کوم ترجمان دی هغه بیان راغلی و چې یاره مفتي محمد منیر شاکر صاحب په حق ورسېدو نو هغه خو مونږ ورته دا وایو چې هغه تیزي کړې ده ولې چې د هغه نه لږ مخکې مونږ ته هغه بچي وویلې چې بلکل برابر دی نو هغه بیا مونږ داسې واورېدل چې هغه بیا بیان ورکړی و چې نه زخمي دی او داسې شوی بیا هغه نه بعد بیا بیان ورکړو چې یاره جانبحق دی شهید دی نو مونږ په دې باندې سوچ کوو چې یاره هغه د کور هغه د بچو طرف نه خبره نه ورغلې د یو پیره وویلې چې یاره شهید شو بله پیره وویلې چې نه زخمي دی بیا یې بله پیره بیان راغلی چې یاره هغه اوس کنفرم شو چې هغه شهید شو نو دې کې زمونږ هغه دی چې یاره کس په خپې نه څنګه مري ولې چې هغه صرف خپله لګېدلې وه هغه دا خبره کوله چې یاره ډېر وروسته راغلي دي وینه ډېره تللې ده نو کم از کم 30-35 منټ کې هغه رسېدلی دی 30-35 منټ کې ګاډي کې وړی شوی دی ورسره نور کسان هم 30-35 منټ لګېدلي هغه وایي چې ګنټه یو نیمه لګېدلې وه نو دې د وجې مونږ شکونه نور هم سوا شوي قدرمندو کتونکو دا هغه دروازه ده دا تاسو کتلی شئ په دې باندې دا د وینو دا داغونه اوس هم موجود دي د دغه ځای نه به مفتي صاحب دې خوا راتلو په دې دروازه باندې دا دروازه باندې به هغه دننه تلو د ممبر دی او په هغې به کېناستو هغې به هلته کې درس ورکو راځي موږ تاسو ته دا ممبر هم ښایو دا وخت په هغه جومات کې موجود یم په کوم جومات کې چې به مفتي صاحب خپل امامت کو دلته کې به منزله راتلو نو دا د هغوی هغه جومات دی خو دغه معلوموو چې یاره په دغه بلاست کې په دغه بمي چاودنه کې د څومره کسانو شهادت شوی دی او څومره تر اوس ساعته پورې زخمیان دي نو دا ما سره رحمت الله ولاړ دی دی هم په دغه موقع باندې موجود و رحمت الله دا زموږ کتونکو ته دا ووایه چې په دې بمي چاودنه کې د څو کسانو شهادت شوی دی او زخمي څو دي دې کې مفتي سره څلور کسانو دوه کسان شهیدان دي او دوه کسان چې کوم دي هغه زخمي دي کو دا چې ما سره ولاړ دی دا غیور دی او دا د مفتي صاحب کشر زوی دی د مفتي منیر شاکر صاحب دوی سره یو څو خبرې کومه غیوره څنګه ښه یم جي ټیک یې او خاطر ته ووایه غیوره ته څوم کلاس کې سبق وایي زه شپږم کلاس کې سبق وایم شپږم کلاس کې او تاسو څو وروڼه یئ موږ ټول درې وروڼه یو یو عبدالله دی بل یو عبدالرحمن دی یو زه یم یو ته یې خاطر ته ووایه چې مفتي صاحب خو لاړی دې ځای نه اوس څه وخت بعد به پرې خاورې واړولی شي نو کومه داسې خبره به هغه تا ته ډېره کوله زه یو ځل مفتي صاحب موږ پرېښوستلو دا شهادت و دا به په هر چا باندې راځي دا صرف موږ نه یو دنیا کې کم یو کس په ټولو باندې به راځي نو ټول دپاره دا درخواست کوم چې صبر نه کار والي په مسجد کې الله تعالی راوستي دي چې څوک صبر کوي الله د هغې ملګری موږ د صبر نه کار والو انشاءالله الله به زموږ ملګری او د دې د کم چې موږ سره دومره غټ ظلم کړی دی خدای به د دې ټول نه بدلوالي چې ما سره ولاړ دی دا یو بل ملګری دی د مفتي صاحب خدمت کړی دی حضرت ووایه څنګه چل دی وخت څنګه تېرېږي الحمدلله وخت ښه صحیح تېرېږي خو بس اوس په ډېر زیات خفه یو مفتي صاحب هم لاړو مړ شولو او د هغه بیانونو پسې د هغه هر څه پسې مونږ خفه یو جي
ستا خو ورسره ډېر وخت تېر شوی دی، ډېر اکثر چې به زه رالم نو ته به ورسره ناست وې، موجوده به وې. هسې کم زما راتګ به شوي چې په هغې کې به ته نه وې، نو د هغه سره ستا یو اټیچمنټ و او څنګه محسوسوې اوس؟ بس اوس خو موږ مکمل خفګان کې محسوسو، په دې محسوسو چې مفتي صاحب مو لاړلو او د هغه هر یو کارکردګي راته یادېږي، نو زړه مو ډېر زیات خفه دی. زمونږ د کتونکو ته هم څه داسې ووایه چې د مفتي صاحب کوم داسې خصوصیت و چې هغه ته بیانولی شي چې د هغې نه خلک څه زده کړه وکړي؟ چې د هغې دا خصوصیت و چې بس صرف په قرآن به نه به خبره کوله هر سړي سره، او ښه یو نر بادر سړی و زمونږ مفتي صاحب، او د هغې دا کارکردګي وه چې هر څه به په خپل قرآن په دین ایمان باندې بس د یو دین ایمان سړی و. د خدای د ذات نه علاوه د بل کم ذات نه هغه یره نه ده کړې؟ نه جی، هغه یو داسې سړی و چې هغه د هغو نه دنیا د هغو کلی داسې کړی دی چې اوس هم په هر کور کې زنانه بېهوشه پرتې دي، بېګاره ایسته، چې دا مفتي صاحب د مرګ اواز باندې ډېرې زنانه زموږ کور کې دي، داسې خوشا کلو کې دي. نو غونډې زنانه اوس هم لکه دماغي حالات یې اوښ شوي دي، د دې ځکه چې د هغوی بار مازدیګر به هغوی ته ترجمه کېده، هغوی به ورته کور کې ناست وي، موږ به په جوماتونو کې ناست وو. نو ډېر زیات یې کلی خفه کړی، ښځې خفه کړي دي، دا ځوانانګانې خفه کړي دي، غونډې خفه کړي دي. ډېر داسې سړی و چې د هغې ارمان به اوس هر څوک کوي، د هغه بیانونه به اوس چلېږي، د هغه دغه به چلېږي، د هغه به هر څه کېږي. اوس بس هغه غریب خو اوس لاړ، اوس زه نه ګورم چې د هغه غونډه کې یو داسې صفا وینا والا څوک راشي یا څوک داسې راغلی. زما په ژوند کې ما مرګونه هم کتلي، هر څه مې کتلي، خو داسې سړی ما نه دی کتلی.